السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار ما نن د صدیق آباد پاټک کې موجود یم. دا تاسو کتلی شئ ما سره څه مزدوران د دې صدیق آباد پاټک د بازار چې کوم مزدوران دي هغې را سره ولاړ دي. د دوی سره خبرې اترې کوو چې د دوی د حکومت نه څه ګیلې دي، دوی څنګه ژوند تېروي، د دوی د کیریر په باره کې به هم زه د دوی نه تپوسونه کوم، د دوی نه معلومات کوم چېرته ځئ. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور نوم د څه دی وروره؟ ما ساجد الله نوم دی. ساجد الله د کوم ځای؟ مینو شمشک. صحیح. او ټرالۍ چلی که نه څه نور لوډینګ کوئ، ګاډي ډکوئ، خالي کوئ؟ بس دغه ټرالۍ چلو. والله بېروزګاري ده اوس څه کړي. صحیح. نو څه مزدوري هم کېږي که نه؟ د ورځې تاسو څه پیسې چې څومره ګټئ د ورځې څو روپۍ دیاړي برابروئ؟ بس کله 200 وسي، کله پکې د جبله وخورو، بس بازار ته راوځو که نه. نو څه ګزاره دې روانه ده او که نه؟ ګزاره چېرته کېږي؟ بس نو څل 200 روپو کې اوس څه ویسي بټونه. والله هر شی دونه ګراني ده که نه. د حکومت نه دې څه ګیله ده د دې ګرانۍ په باره کې، د بېروزګارۍ په باره کې؟ مطلب دا ګیله ده چې اوس ګراني ده څوک او چې لږ د هر څه ارزان شي د غریبانو ته به غټ سهولت شي. صحیح. دا کوم خلک چې سوال کوي غریبانان دي، تم زما په شانته یو غریب سړی، هغه کوم چې د غریبۍ د وجې نه سوال کوي، هغه خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ هغو ته به دا پکار دی چې اوس الله دې پې اسانه کړي، اوس څه به وکړو. صحیح. ډېره مهرباني. رور السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور نوم دې څه دی؟ سالم احمد. سالم احمد. د کوم ځای وی؟ شمشک. د څومره وخت نه مزدوري کوئ؟ یاره ده د 8 کالو نه لګېږم. او په دې بازار کې مزدوري کوئ؟ بازار کې. او ټرالۍ چلوئ که نه ګاډي؟ ټرالۍ چلو، ګاډي نشته. او څه ګزاره روانه ده؟ دې ملګري ویلې چې کله 400 کله 500. ستاسو څونه مزدوري کېږي؟ بس همدغه 200 نه واله 400 500 300 دغه کېږي. صحیح. نو د بچو رزق دې څنګه دی؟ څه ګزاره پکې روانه ده؟ بس الله ساتونکی دی، نور دې کې به څه ګزاره وشي. صحیح. نو د دې باوجود لکه ستاسو مزدوري ډېره کمه ده، قرضونه د باندې د خلکو شته، پیسې غوښتونکي؟ ولې نشته دی؟ شته. ولې نشته؟ ډېر قرض دی رباندې، لږ دی رباندې؟ شته دی، ښه ډېر یې. بس ولې نه؟ دې کې څه ګزاره نه کېږي. صحیح. نو د دې بازار د کار د نه کېدو په وجه باندې بار مزدورۍ ته ولې نه ځئ؟ دا کور مجبوریانې دي؟ بار در کور مجبوریانې نه شو تللی. صحیح. کور کې نور څوک نشته دی د ګټې وټې یا د کور د ساتلو؟ شته. ولې نشته؟ خو کور خوشي دلته خامخا تللی نه شو. صحیح. د حکومت نه ستاسو څه ګیلې دي؟ حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت نه دا ګیله ده چې لږه ارزاني راولي. مثلا دلته زموږ به هم څه ګزاره کېږي، پېښ شولې په دې کې خو هېڅ نه کېږي. صحیح. عامو خلکو کوم چې مزدورکاره خلک دی او هغې کې بیا ځینې داسې مخلوق دی چې هغې ګرځي، چاته وایي 15 روپۍ د الله په نامه راکړه، چاته وایي 10 روپۍ د الله په نامه راکړه. څنګه چې ستا ګزاره روانه ده، د هغې خلکو دپاره به څه پیغام ورکوي چې هغې د دې سوال نه؟ بس هغې د همدغه لاسو محنت دی، کوي دی واده ورې. سوال خو ډېر غلط کار دی چې سړی کوي واده وي چې ته ګزارې کېږي چې ګوډ نه وي، دغه نه وي، په لاسو ګوډ نه وي، په خپه ګوډ نه وي، نو سوال ډېر ګرانه خبره ده. صحیح. ډېره مننه سالم احمد بھائی. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. د کوم ځای او نوم د څه دی؟ شمشک یم او زمین مې نوم دی. څه نوم دی؟ زمین. زمین وروره ته ټرالۍ چلی او مزدوري په دې بازار کې؟ ټرالۍ چلو یاره، مزدور چې یو شی وړو نو بل نه وي. لکه په ورځ کې څو پیرې لګې؟ ورځ کې دغه 2-3 پیرې لګي. نو په هغې کې څومره مزدوري تا ته پاتې کېږي؟ بس چې یو کس ریړۍ خواله ورځي نو 10 پته نور راغونډ شوي، لکه یو غویمه پې لکه چې زه اوس په 10 وړم نو بل یې په 10 وړي. مطلب دا دی چې مزدوران ډېر دي او کارونه نشته. کارونه لږ لکه یو غوټه یې وایي او ته زما د لاس نه راکه راکاږي نه دی. نن ما په خپله ولیدله، لکه زه کوزومه په مثال کې، بل کس راشي وایي زه وړم زه ستا هغه ته پرېږدم، زه ته ویسه ستا به هم بس مجبوري به دي. صحیح. او څوک هم تنګۍ په عذابۍ خو نه تاسو دلته ناست وئ د روډ په فوټپات باندې؟ اول خو بس نشته د لا چاره اوسه پورې څه نه دي ویلي چې یا لاړ شي. کوم افسر چې په دې لاره تېرېږي تاسو څوک څه نه وایي؟ هغو راته څه نه دي ویلي. د بازار د خلکو نه خو څه ګیله نه لرئ؟ نه بس ګیله ترې نه لرو، بس دغه بازار خلکو راته څه نه دي ویلي د اوسه پورې. صحیح. د حکومت نه دې څه ګیلې دي؟ حکومت ته به څه ویل غواړئ؟ بس د هغو نه بس دا ګیلې چې سوالګرې ډېرې ګرځي، خیر دې دی. صحیح. او بس زه چې دغه هلته په ټیبل باندې ناست وم، ما ته یې پیسې راکړه، ما زما څخه ځان نه نشي د تا به څه درکړم. صحیح. او بس مال هم افسوس راغی، همال بس د عامو خلکو ته به څه ویل غواړئ؟ د عام ولس ته
دیو د بداوی نه غواړو چې بس خدای د هر څه ارزان کړي او لږ ارزاني چې راشي دا ښځې به هم په کورونو کښېني او دا خلک هم لږ لږ سهولت به لږ جوړ کړي. هر ځای کې سهولت دی صرف دلته نشته دی. صحیح ټیک شو جی ډیره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رور نوم دې څه دی؟ نوم اسرار. اسرار د کوم ځای؟ شانډۍ موړ. شانډۍ موړ. څومره وخت نه مزدوري کوئ؟ ملګرو دا تاسو کتلی شئ دا ډېر یو زبردست انسان دی، انتهایی ډېر ضعیف غریب انسان دی. د ده قصه هم زه تاسو ته په خپله باندې کوم، خو د ده نه لاول تپوسونه کوم، بیا زه تاسو ته د ده یو څو واقعات هم بیانوم. اسرار بهی څومره وخت نه مزدوري کوي په دې بازار؟ ما دا یا به اووه کاله به مې کېږي یا به مې اته کاله کېږي. اووه اته کاله دې وشو. څنګه وخت دې څنګه تېرېږي په دې مزدورۍ کې؟ نو بس 400 هم کله وشي، 500 هم وشي. د 500 نه بره پکې دیاړي نه پاتې کېږي؟ نه. صحیح. ملګرو دا یو ورځ زما خواله رالی، ما ته ویل چې ما روټۍ نه ده خوړلې او ما له 100 روپۍ راکړه. نو دا ما کېناو په دوکان کې، ما ویل چې یاره په 100 روپۍ خو روټۍ نه کېږي ستا. نو ده ما له جواب دومره زبردسته جواب راکړو، ما ته ویل ته ما له 100 روپۍ راکړه، نور روپۍ زما سراسري زه به په هغې سره روټۍ ځان به پرې موړ کړم. نو دا دومره با همته خلک دی. زه د دې خلکو سره دا کوم چې زما مزدوران دي د دې بازار دي که د هر ځای دي انتهایي ډېره زیاته مینه ورسره کومه. نورو سره زه خبرې اترې کومه. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام. رور نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ نوم مې عمران دی، د شیخ مینو اوسېدونکی یم. د شیخ مینو. د شیخ مینو دی کې یو دوه ملګري نور هم مخالفان ها چې بالکل دا ټول د شیخ مینو دي، ځینې د ماندلو دي، ځینې شیخ مینو دي، ځینې شمشکي دي، ډېر علاقونه خلک راځي. ستاسو د دغه علاقې خلک چې کوم دي خو زیاتر په مسافرو کې دي، په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي. تاسو هغې سره ولې نه ځئ مسافرو له؟ بس جی د کور کې مصروف نه دغه د وجې طالب مزدورۍ ته روځو جمع بهر خلک سیزنې وایي دلته موږ د مجبورۍ د وجې دلته کور کې. صحیح. ستاسو په خپله فیملي کې ستاسو په کور کې څوک د بار شته دی چې ستاسو په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا په نورو ملکونو کې؟ نه زمونږ خو څوک نشته دی، بس یو ترم دی په کراچۍ کې. صحیح. دې ملګرو ما ته وویله چې یاره 400 500 روپو نه بره دیاړي نه جوړېږي. ډېر بد حالات دي د دې بازار هم، او وایي چې یاره مزدوران هم ډېر زیات دي، نو ګزاره خو ډېره زیاته ګرانه ده. ستا څنګه وخت تېرېږي؟ یاره جی دا فلحال جمع ده، جمع کې دومره سینیار یو سړی راوتی ټرالو والا، ماشومان هم ډېر راوتي، سکولونو چوټۍ نه شوي، دغه د وجې دغه کېږي. بیا چې وړی شي زه بیا ګزاره کېږي جمع کې خو دا 200 یو نیم سل روپۍ کېږي، په دغه باندې زموږ د بازار روټۍ وشي. نه د سکول چې کوم سټوډنټان دي هغه هم ټرالۍ چلوي؟ هغه هم د مجبورۍ د وجې ټرالۍ چلوي، دغه وجې چلوي ځان کامپي پنسل پیدا کړي. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. عامو خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ بس عامو خلکو ته زما دا پیغام دی چې د مجبورۍ د وجې دا ټالو والا راوتي دي چې امداد کوسه کوي په هر څه وجې، ځکه چې جمع دی هر سړي سره دی خدای چې لاس واړوي ښه ده. صحیح. حکومت ته به څه ویل غواړې؟ زموږ چې کوم ګورنمنټ دی هغې ته به څه ویل غواړې؟ هغه ته دا ویل غواړو چې یاره ګراني ده ډېره او جمع دی، بل دا ټالو والا د ګزاره نه کېږي، بله لږ ارزاني شي نو ښه ده. بیخي ګراني ده، په 3000 روپۍ تروړه ده، نو په 400 روپۍ کې به دا 3000 تروړه څه ویسي؟ ټیک شو. د الیکشن ورځې شپې دي، نو څوک غواړي چې کوم یو پارټي راشي چې د هغې حکومت راشي نو موږ ته به ریلیف میلاو شي، لږ سهولت به میلاو شي؟ یا جی هر سړی خیږي، خو دې سړی وخیږي چې دا ملک را کنټرول کړي که نه صحیح ملک، او د ارزاني راشي، د بنیتین ختم شي. دلته خو هر سړی خیږي په کرسۍ باندې، خو چې دې سړی وخیږي چې دا ملک را کنټرول شي. صحیح. په هغه خلکو کې داسې یو سړی تا ته په نظر راځي چې هغه راشي او د په اقتدار په کرسۍ باندې کښېني نو موږ ته به ریلیف میلاو شي؟ یاره څه ووایم اوس چاته څه ویلی شو، دا ټایم راشي او دغه وکړي خبرې مبرې وکړي، هر سړی ځانه دغه جوړ کړي، خو چې ووټ والي بیا یو هم نه راځي، بیا دې نه تپوس کوي نه یو شی کوي نه بل. د پارټۍ چې کوم مشران دي مثال په طور باندې نواز شریف دی، عمران خان دی، زرداري دی، داسې نور دي ډېر ښه پارټۍ نه دي، په هغې کې ستا د چا سره ډېره مینه ده؟ یاره زما خو جي د عمران خان سره مینه. عمران خان سره. ټیک شو جي. السلام علیکم وروره. نوم دې څه دی وروره؟ نوم بهار الله دی. بهار الله. د کوم ځای؟ ماندلو. ماندلو. د ماندلو خلک خو ډېر اډوانس خلک دی، ته ولې مزدورۍ ته راوتی ټرالۍ ته؟ مجبوري ده، مجبوري وجې راوتی. صحیح. ستاسو څوک د سعودي دوبۍ کې نشته؟ نه هېڅوک هم نشته. او مشران رونه پلار دی؟ مشران هم نشته دی، پلار مې دی سپین سپین دی. صرف د مزدورۍ ته یې په کور کې؟ بس یم. صحیح. نو په دې مزدورۍ کې ستاسو څه ګزاره روانه ده؟ ستاسو د خاندان ګزاره پکې کېږي؟ گزاره کړي کله 500 کله 400 برابر کړو، هغه کې کور ساتنه بیماري راشي، صحیح. کور نور خرچه مرچه شي، غم خادي شي پکې، هغه کې هم دغه چا نه قرض راوړي څه وګټو هغه بېرته واپس بیا وله ورکړو. صحیح. ستاسو په ذهن کې داسې څه خبره شته چې تاسو ته په هغې سره سهولت میلاو شي، تاسو ته په هغې باندې څه مزدوري لږه ډېره سیوا شي
یا مطلب ستاسو هغه کومه ګزاره چې ده چې هغې کې ډېر څه نه څه بدلون راشي داسې څه سوچ ستاسو لرئ یا څه کمپلیننګ شته دی ستاسو؟ بس کله دا وړه شي وړو کې بیا ګزاره کېږي کله 1214 روپۍ برابر شي په هغه کې چې کله موږ دغه یو شی بل سره غواړو په هغه کې موږ دغه روپۍ سره بیا نه برابرېږي. صحیح مطلب په ژمي کې تاسو ته تکلیف ډېر وي په اوړي کې کم وي؟ په ژمي کې تکلیف ډېر دی په اوړي کې لږ کم وي. حکومت ته به څه پیغام ورکوي؟ حکومت چې دا کم روان دی لکه مهنګایي د ورځ ته ورځ ګراني ډېرېږي هغې ته به څه میسج ورکوي؟ حکومت نه زموږ دا خوا دی زموږ د وړه ارزان شي چیني شي غوړي شي دا سامان زموږ د ارزان کړی شي. صحیح ووټ به چاله ورکوي یا کومه پارټي دی خوښه ده کوم لیډر دی خوښ دی؟ ووټ چې کوم دی دا د عمران خان دی. عمران خان او غواړي چې عمران خان راشي؟ او چې عمران خان بیرته واپس راشي. الله دې وکړي. صحیح. السلام علیکم رور. وعلیکم السلام. رور نوم دې څه دی؟ منان. منان. او د کوم ځای منان؟ خیر آباد. د کوم ځای؟ خیر آباد. خیر آباد. منان رور ستا په دې ټرالۍ کې څه مزدوري چې کومه روانه ده د دې ټولو خبرې تاسو واورېدلې چې یاره ډېره ګرانه ده ستا څه حالات دي؟ زمونږ دغه یو شی ده. یو شی دی. نو د څومره وخت نه په دې بازار کې تاسو مزدوري کوئ؟ لساتو کلونه. لساتو کلونه. څه قرضونه د باندې شته؟ ولې نشته؟ خلک یې درنه غواړي. واجب. نو د خلکو رویه څه ده؟ سختي ده څه کوي قرضداري که نه نرمي ده؟ سختي خامخا ټرالۍ کې به سړی څه ورکړي. صحیح. نو د دې بنګایي باوجود کوم داسې زمونږ لانګ مارچ نه دی شوی زمونږ کوم سیاسي لیډر نه دی راوتی نو هغو خلکو ته به څه ویل غواړي؟ هغو ته چې زموږ سره امداد وکړي د غریبانانو سره امداد وکړي. د غریبانانو سره امداد خو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په وجه باندې په هغې طور طریقه باندې کېږي. نوره کومه لار په کار ده چې د حکومت زموږ سره لاس واړی که نه چې خاص د مزدورانو سره غریبانانو سره لاس واړی. صحیح. نو اوس چې کوم را روان حکومت دی هغه څوک غواړي چې راشي؟ عمران خان غواړي چې راشي. عمران خان غواړي چې راشي. نو عمران خان خو نن سبا په جیل کې دی. اخیر به راشي. اخیر به راشي انشاءالله. حکومت نه دې څه ګیلې دي؟ حکومت نه دا ګیله ده چې د غریبانو سره امداد یې دا وکړي د ارزاني راولي. ارزاني راولي. د عامو خلکو ته به څه پیغام ورکوي؟ زموږ په دې معاشره کې ډېر غریبانان زما او ستا په شانته ګرځي سوال کوي هغې خلکو ته به څنګه حکومت ته ورسره لاس واړوي چې غریبانان له څه مقرر کړي نو بیا به د سوال نه بچ شي. سوال نه بچ شي. ډېر زبردست او ډېر ښکلی پیغام یې ورکړو د زموږ رور منان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. رور نوم دې څه دی؟ نثار نوم مې دی. نثار. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ اوسېدونکی د ماندلو. د ماندلو. د ماندلو خلک خو دلته یو بل ملګري سم زموږ خبرې وشوې د ماندلو خو ډېر اډوانس خلک دی ټول په سعودي او په دوبۍ کې پراته دي. ستاسو ولې دلته مزدوري کوئ؟ بس زمونږ غریبي ده. غریبي هم ده. ستاسو د کور نه څوک بهر نشته؟ نه نه. صحیح. او اوس هم ښکاري چې ته د کار نه راغلی او د سیمټو نه راغلی. بالکل. صحیح. نو څو روپۍ دې اوسه پورې ګټلې دي؟ یاره اوسه پورې دغه 300-400 روپۍ به مو ګټلي. صحیح. او ټوله ورځ کې څونه دیړې ګټئ؟ یاره ټوله ورځ کې دغه 500-600 روپۍ راته پاتې کېږي. 500-600 روپۍ درته پاتې کېږي. نو په دغه کې ستاسو ګزاره کېږي؟ سیاره نه کېږي غریبي ده. او قرضونه د باندې شته دی؟ قرضونه را باندې نشته دی. قرضونه د باندې شکر دی نشته دی. نو د دې حکومت نه ستا څه ګیلې دي؟ دا غریبي به زموږ څنګه ختمه شي؟ حکومت ته به څنګه څه ویل غواړې چې دا زموږ غریبي ختمه شي؟ حکومت ته به موږ دا ویل غواړو چې موږ ته لږ ارزاني شي موږ لږ سکون میلاو شي لږ یو. صحیح. مطلب دا چې دا کوم حکومت چې دا کوم ظلم زموږ سره شروع کړی دی د دې د ختمېدو دپاره څه لار پکار ده؟ اوس را روان الیکشن دی کم یو پارټي راشي کم یو لیډر راشي چې د هغې سره زموږ حالات برابر شي یا د کم یو دورې حکومت کې تاسو خوشحاله وئ د عمران خان په حکومت کې خوشحاله وئ د نواز شریف په دې کې خوشحاله وئ د مشرف صاحب په دې کې خوشحاله وئ د چا په حکومت کې ډېر خوشحاله؟ یاره زه خو د عمران خان په حکومت کې ډېر خوشحاله وم. خلکو به هغې ټیم هم نارې والې چې ګراني د هغې ټیم تاسو ته محسوسېدله ګراني؟ ولې نه لږه ګزاره به یې کوله. ګزاره به یې کوله. نو اوس را روان حکومت د چا په کار ده چې را روان حکومت د چا وي راشي؟ اوس چې را روان حکومت راځي نو د عمران خان حکومت دی راشي. د عمران خان حکومت دی راشي. ډېر زبردست. د حکومت نه څه ګیلې لري؟ حکومت ته به څه ویل غواړئ چې زموږ د غریبي او زموږ د مزدوري لږه ښه شي غریبي هم ختمه شي؟ حکومت نه څه ګیلې لري؟ حکومت نه موږ دا ګیلې لرو چې لږ ارزاني راته راشي او موږ چې کوم دی لږ سکون راته میلاو شي. صحیح. ډېره مننه ډېره مهرباني. او زه به بیا هم انشاءالله راځم د دې نه به معلومات کوم. اوس چونکې جمع په تېرېدو باندې دی ورسره د دې نه بعد چې کله پسرلی شروع شي بیا به زه راځم. زه به د خپلو وروڼو د ټولو حالات زده کوم او ستاسو سره به شریکوم. ملګرو تاسو د دې ټولو خبرې واورېدلې. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوي. که تاسو زما د دې ملګرو دا خبرې هم خوښې شوي دا ویډیو ورسره لایک کړئ مخکې شیر کړئ خپله رایې را سره په کمنټ کې شریکه کړئ
او ماسټر شاه سوار له اجازت راکوي د لوی الله په امان.